ګرانو کتونکو سلامونه. لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین در سره یاسر خان. په لار روان وم او د سابقه کمیشنر او د ډیپټي کمیشنر چارسده منتظر خان خورکۍ وفات شوي وه، جنازه مو کړله، خو چې په دې لار ځي او د شوډاګو باباجي صاحب د خاندان او د بچو سلامونه کوي، نو نیمګړی به او یا یې په دربار حاضرونه کوي. نو په دې لار را روان وم او بس داسې را دننه شومه. دا دربار علیه، دا جومات، دا شوډاګو باباجي صاحب د دې بنیاد په خپله یې ښودلی و. شیخ الحدیث و او د پاکستان نه چې د پاکستان نه بهر به خلکه دلته راتلل او الله پاک سید حضرت سید المعروف شوډاګو باباجي صاحب په خوله کې کوم اثرات اچولي وو، داسې بیماری چې هغه الله پاک د جړلې نه ختم کړي. خو الحمدلله هغه سلسله بنده نه ده. د شوډاګو باباجي صاحب پرزن هغوی ته هغه ټول اجازې او اتفاق ته ګوره چې زه څنګه راننوتم، نو د شوډاګو باباجي صاحب پرزند هم دلته کې دی او مختلف ځینو نه خلک هم راغلي دي. دا بلکل زه اتفاقي خو روزانه دا صورتحال وي، نو دعا به هم کوو چې باباجي صاحب ته الله پاک جنتونه ورکړي او په دغه دربار چې څوک حاضري کوي نو پیران نه مري. ګرانو کتونکو نن هم ژوندی دی، خو د خاندان خلک یې نه وي، نو د بار نه راغلي دي او د بار خلک د تاسې متعارف کومه. رور مې ته د کوم ځای؟ زه ګلشنیات کلي یم. ګلشنیات کلي. څه مریض دی راوستی؟ مریض مې دا مریض دی. څه بیمار دی؟ دی بیمار دی، د سینې بیمار دی جی. د سینې بیمار دی. ښه. او تاسو د کوم ځای جي؟ د دغه ځای تاسو مې د یو مریض سره راغلی. ښه. داسې مختلف دا ملګري راغلي دي، ملګرو نه تپوس کوم. رول مې ته د کوم ځای؟ زه د ارچن بدرګي. ارچن بدرګي. تاسو جي؟ یو غونډاخیل. غونډاخیل. تم د بدرګي. باباجي صاحب سره څومره وخت تېر کړی؟ باباجي سره خو موږ ډېر ښه وخت تېر کړی. باباجي سره خو زموږ ډېره مینه وه، موږ سره به هم ډېره مینه کوله، موږ به هم سره کوله. روزانه به سهار به راتللو، ماښام ماخوستن به دې تللي، دلته به هم خدمت کوو بابا سره. تاسو د کوم ځای جي؟ موږ د کاټلنګ نه راغلي یو. د کاټلنګ نه؟ او جي زما په دې جسم باندې جسماني دردونه دي، په دې خپو باندې، په ملا باندې، په ټول بدن دا دردونه خورېږي د خپو پورې. باباجي سره زما مخکې هم ملاقات شوی او د سره دعا سلام راغلي و، داسې چې راپېښ شو نو بیا دلته دې سلامونه کوو، خامخا راځو. ګرانو کتونکو په دې علاقه کې، په دې سیمه کې جعلي پیران ډېر را پیدا شوي دي. مونځ او دس به نه کوي، ثقه به برابر نه وي، هغه به انښتې وي، هغوی به دغه کوي. تاسو سرجي لږ را دې خوا ته شئ. او هغوی به هم دغه کوي، خو پیران همیشه ژوندي وي. زبر خلکه شوډاګو باباجي صاحب نن هم ژوندی دی او څنګه ژوندی دی؟ د خلکو په زړونو راج کوي. خلک راځي دي دربار ته، دوا کوي او ځي. دلته کې دغه صورتحال نشته دی او دا یې پرزند دی جي. او زه خو ډېر ضعیف و، زه بالکي وم ډېر ضعیف و، خو په هغې کې هم هغه خاندل او داسې د خانده و مزاحیه شان خبره به وکړله. او یو ورځ ورته مولانا صاحب وایي وجي الف خان دی په اتمانزو کې په ګاډي کې ناست و او ما له وظیفه راکړه او الحمدلله هغه وظیفه تر اوسه کوو. نو ګرانو کتونکو یو خو د دعا اپیل کوو او دویم دا ده چې الحمدلله هغه دیر آباده ده، هغه مسجد او مزار خو ښکلی جوړ شوی دی. په دې مسجد بره کار کیږي او کمرې دي پکې، مدرسه ده، دا ډېره غټه مدرسه ده. نو دې کې خو په تاریخ کې په پښتونخوا کې چې غټه جنازه شوې ده، نو په دې خورو کې پروت د الله پاک د دغه بنده شوې ده. مولانا صاحب خپله پېژنګلو زموږ د کتونکو سره وکړئ. الله تعالی تاسو خوشحاله کړي. الف خان صاحب د باباجي صاحب سره یو ښکلی محبت او نسبت و. اصل کې د دوی چې کوم سخرګنۍ ده هغه ټول د باباجي صاحب مریدان دي. زمانې شپېته اتیا کلونه هغوی راځي، ټول د هغوی نیکونه، د هغوی مشران ټول راځي. الحمدلله هغه نسبتونه دي. باباجي صاحب رحمت الله علیه په دې دا زموږ دا کومه مدرسه ده، کوم جامع مسجد دی، د دې بنیاد باباجي صاحب کېښودو او موږ یې داسې نه پوهې کولو
او دې ځای ته به اشاره کوله دا طرف یې شړ پرېښی و ملګري یو بعضې وخت کې اعتکاف ته کېناسته نو بابی صاحب دې خمه کېنئ دا د هغه زمانې چې بابی صاحب دا جومات خو ډېر پخوانی دی 100-120 سال وشو خو داسې محدود لږ شانتې دغه و دې خوا دا طرف خالي و دا جومات سره نه و بابی صاحب دا غونډ پیته کېښود او هغه سره پورې جومات سره دا ځای شامل کو او دا ځای پکې ځان لګو وایي زما د دنیا آبادي شوي دي خو بابی صاحب آبادو ته نه دي کتلي وایي زموږ دا 2 ګزه ځای دی دې خاورو ته به ځو الحمدلله بل بابی صاحب رحمت الله علیه فرمایل تاسو دا خبره وکړه چې د مریضانو هغوی الحمدلله روحاني علاج به کوو هغوی فرمایل چې زموږ دا میدان دا د خدمت دی او دې کې هر قسمه بیماران راځي ما ټول بیماران راځي څه روحاني بیمار دی او څه جسماني بیمار دی او څه غمونو والي دی او څه کاروبارونو والي دي بابی صاحب د هغوی تسلي کوله چېرته عمر کې هغوی غوسه نه کړي او موږ ته یې فرمایل چې ګورې غوسه کېږئ منو تاسو له به هر قسم مریضان راځي د هغې اصلاح به کوئ د هغوی تسلي به کوئ د هغې دم درها به کوئ په سنت طریقه باندې او د چا نه به تمې ممې نه کوئ او صاحب به وفرمایل چې په دې ګیټ باندې څوک پکې دي نو دا رزق الله تعالی مخکې مقرر کړی دی نو چې ټیم د شربت د روټۍ نو تپوس به نه کوئ ټیم د شربت دی شربت کې ده ټیم د روټۍ د روټۍ کې ده او دا چې دا تپوس مې چې روټۍ مې خوړلې نه ده خوړلې نو دا د بابی صاحب الحمدلله موږ الحمدلله سادات یو هغوی به دا فرمایل چې دا سلسله چې کومه روانه ده زموږ دا مسجد د کاملین دی او الحمدلله زموږ نیکونو چې کوم دی لنګر یې ورکړي دي دا عامه خانقاه نه ده دا د ساداتو او سادات چې کوم دی الحمدلله د سخاوت په یو عظیم میدان باندې دي او الحمدلله بابی صاحب د علم یو سمندر و 24 سال دوی په علم باندې ماته فرمایل چې دا علم ما ډېر په تکلیفونو حاصل کړی دی ډېر ګرځېدلي تر دې پورې چې پهله موږ اراده وکړې دیوبند ته ځو په لاره باندې روان شو طالبان رسو هغه زمانه کې قاتو پیدا مزلې وي نو یو طالب ډېر وږی شو چې کاش کو د مور د لاس روټۍ وې ځکه لږه تنده خو ډېر خطرناک شی دی بابی صاحب فرمایل چې یو کس دغه ټیم راووتو داسې جوارو او د هغې نه یې روټۍ راویسته بلکل تب ته اوچتېږي ما چې حالات وکړه موږ بیا وروسته پوه شو طالبانو په هغه ټیم نه پوهېدو نو هغه حضر علیه السلام چې دا روټۍ خورئ او خپل سفر د علم کوئ دعا راته وکړه نو بابی صاحب د حضر علیه السلام سره ډېر ملاقاتونه شوي دي بابی صاحب به ځان پټ ساتو تقریبا 70-75 سال هغوی درس او تدریس تقریبا 65 سال درس دلته وکړو د ابتدایي کتابونه فنون بیا د اخري دورې پورې چې بابی صاحب دلته د دورې حدیث طالبانو ته پټ کېدل د سپین ږیري لوی علما به راتلو چې د هغوی مخ ته به یې کتل بلکل تا ته بلکل جنت کار کېدو داسې یو نوراني چهرې وي بابی صاحب دغه سلسله د علم ډېر درس به یې کوو بابی صاحب ډېر درس کوو د دم درهې کار دونه نه کوو څونه چې د هغوی د علمي مصروفیاتو تر اخره